نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي را عرض ورته کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه رزق تنگسیا درته سو وظیفه را تراکه س عمل را ته اوخایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ته عرض او فرمایل ای زما صحابي ای زما ملګریا زرته یو ناشنا وظیفه خم دغه وظیفه شروع کا ان شاء الله چې الله به رزق فراخه کی. ډیر یو مهمه وظیفه ورته او دغه وظیفه سو تاسو ته پته شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وای څه ټیم کې د صبح صادق یعنی د سحر د اذانونه کیږي کنه وای په دغه ټیم کې د دې وظیفه اهتمام کوه 313 مرتبه یا مطلب په هغه ټیم سره چې څومره اوخودله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د دې وظیفه اهتمام کوه د صبح صادق نواله تر د نور دراختو پوری تاسو کوم د دې وظیفه اهتمام کوئ. هغه وظیفه څه ده؟ او وظیفه ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا وظیفه خو د صحابي لاله وظیفه شروع کړله سمود آباد رالی د الله رسول الله دومره مال راکو چې د ایخودو ځای را سره نشته. سبحان الله دا یو مهمه وظیفه ده. نو یقیني د دې وظیفه اهتمام وکړو مونږه. خو اوس یو خبره دی چې بله ده ځکه چې کله یو انسان وظیفه کوي په دې بنیاد به کوي په دې نیت به کوي چې دا وظیفه زه کوم دا یو وسیله ده کار کولو والا رزق ورکولو والا واحد د الله ذات ته کم ذات چې د تمامه دنیا پیدا کړي چې سوچ سمج او دهان هغه ټول زمونږ د الله طرف ته وي زمونږ ایمان زمونږ عقیده هغه ټول په الله باندې وي. ځکه الله قرآن کې تذکره وکړه. الله قرآن کې فرمای وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. الله قرآن کې فرمای وای دا څومره زنده سر چې تاسو وینئ دې ته رزق څوک ورکړي الله وای زه ورته ورکوم چې زمونږ پکا یقین پکا اعتماد په الله باندې وي. خو اوس په مونږ داسې نه کوو چې ډډم پکټ کې والي او چې د رزق واده الله کړي نه جنا کار کسب وکړو. اسباب د دنیا دارالاسباب ده په دې کې به موتا ژوند هغه چې کوم دی دارالاسباب به مونږ اختیارو مونږ اسباب ته ګورو هغه شان ژوند به تیرو. نو کم از کم داسې به هم سړی نه کوي چې په کټ کې ناست په الله مې اعتماد دی او رزق په الله ورکوي نه جنا څه اسباب به مونږ اختیارو او د وظیفې اهتمام وکړو. نو دا ډیره یو مهمه وظیفه ده. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وښوده او چې کله صحابي دغه وظیفه شروع کړه او سمود آباد راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمای د الله رسول دومره مال الله راکو چې د ایښودو ځای را سره نشته. د یقیني دا ډیره یو مهمه وظیفه ده. خپله باندې هم وکړئ د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. بس